اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارک رمضان میاشته هم ده، نو دی که انسان دعاوانی کوي، دعاوانی مستجاب هم کیږي. زه غواړم مختصرا دعا مستجاب شولې شرطونه لږ درته بیان کوم. څه دعا کومو شرایطو سره شرطو سره خدای قبلوي. پکار دی چې انسان دعا کوي خدای ته، د شرطونه پراکي دعا د پاره. کله دعا شرطونه پراوي پروردگار عالم دعا ضرور قبلوي. نو دغه شرطو باندې پکار دی مو سوچ وکړو. اولین شرط دا دی چې پروردگار عالم شناخت و معرفت د توی پکار دی. خدای پیژندلې دوی صحیح طریقې سره باور و یقین دوی ور باندې. پیغمبر اکرمی لو عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعاکم الجبال. پیغمبر یې چې چیرې تاسو خدای صحیح طریقې سره پیژندلې وې، بیا مو خدای ته دعا کولې نه، تاسو دعاونو سره غرونه خورېدای شول، غرونه خپل ځای نه لوړېدای شول. یو یوځي کې مولا امام صادق نه پښتنه کېږي چې مولا ویلي مو دعا نه قبلېږي. امام ورته وایي چې لأنکم تدعون من لا تعرفونه. تاسو د هغه چا ته دعا کوئ، هغه چا نه دعا غواړئ چې هغه د پیژندوی نه معرفت نشته. ای خدای معرفت حاصل کوئ نو دعاونه وغواړئ. دویمه شرط، دویمه مسله دا دی چې انسان په کار دی دعا قبلولې باندې یقین وي، باوري وي. کله تا یقین دی چې خدای مو دعا قبلوي، مو ته پښتو کې څه عقیده ده وي، پاخې عقیدې سره، محکمې عقیدې سره خدای نه وغواړه، خدای قبلوي. پیغمبر حدیث دی ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. تاسو خدای نه دعا وکوئ خو یقین مو وي په کار دی چې خدای راته قبلوي، خدای واوري، خدای قبلونکی دی. عقیدې سره دعا کوئ، مضبوطی پاخې عقیدې سره. یو حدیث قدسی دی انا عند ظن عبدی بی فلا یظن بی الا خیرا. حدیث قدسی کې دی چې زه هغه بنده سره نږدې یم چې هغه ما په باره کې ښه ګمان کوي. کوم بنده چې ما په باره کې ښه ګمان کوي هغه سره زه نږدې یم، نو هغه دعا زه واورم، قبلوم یې. دا دویم شرط شو. دریم شی دی چې انسان په کار دی محرمات، کوم شیونه خدای خفه کیږي، کوم حرام کارونه دی هغه ترک پرېږدئ. ته کوم کس نه سوال زری کوي، دعا ورته کوي، نو کم از کم هغه کارونه مه کوه چې خدای هغه نه خفه کیږي. هغه کارونه پرېږدوه. حرامو کارو کې آلودهی هغه پرېږدوه. هغه نه بعد خدای ته دعا وکړه، خدای ته دعا ضرور قبلوي. لکه څنګه قرآن کې دی کنه اوفو بعهدکم اوفو بعهدی اوفی بعهدکم. تاسو ما سره کومه وعده دی هغه تاسو پوره کوئ. تاسو سره ما کومه وعده کړې زه دعا د قبلوم واورم، د هغه زه پوره کوم. نو خدای سره موږ کومه وعده دی همدا چې حرام کارونه ګناه پرېږدو. ته بیا خدای ته سوال زری کوه، دعا غواړه، خدای دې قبلوي. مولا علی حدیث دی چې اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. مولای چې ته غواړې چې نیک کارونه وکړي، د بل طرف ته ته ګناه کوي، ته ګناه نه باج که ځان دا ډیره بهتره دی. ته دا څه ته نیک کارونه وکړي. نیک کارونه پورته درجه د دغې خبر دی چې اول ګناه پرېږدوه. کسه روایتو کې شته دي کنه یوه غوټه ګناه همدا چې انسان حرام خوري. حرام څه خوري دعا نه قبلیږي. هر څومره خدای ته سوال زری کوه چې که چیرې خېټه د حرام نه ډکه وي، مال حرام د سره وي، نو بیا دعا نه څه قبلیږي. خدای نه ګیله بیا مه کوه. یو بل شی روایتو په مطابق سره غلی دی رد مظالم دی. که چیرې انسان څه پردی حق و حقوق وي، خور لور چا بالاخره وخت سه ځوانۍ کې حقوق خوړلي دي، رد مظالم وکړي. څه نه څه پیسه وبسي، څه نه څه رد مظالم وکړي، حقونه خلکو ته ورسي. لکه څنګه روایت کې شته دي چې دعا علی قبلیږي ولیخرج من مظالم الناس. چې کوم خلکو سره د ظلم کړی دی، خلکو نه د څه خوړلي دي، هغه اول لاڼ که، هغه نسته دعا خدای ته کوه قبلیږي. هغه نه علاوه یو بل شرط دعا دا دی چې روایتو کې راغلي چې چو فیروزه ګوتې اکی ګوتې چې ورسره وي نو هغه دعا کوي د ټایم کې دعا خدای قبلوي. دین علاوه روایت کې شته دي چې دعا کوونکي که چیرې 40 کسان دي بېله دعا انسان نه وکړي، اجتماعي دعا سړی وکړي، 40 کسان امین وایي، خدای حیا کوي، دعا یې قبلوي. یو شرط دا دی چې بسم الله سره دعا ابتدا وکړي، خدای قبلوي. یو بل شرط دا دی چې د خدای حمد و ثنا وکړي، خدای تعریف وکړي، صفات بیان کړي. او بل شرط دا دی چې صلوات ستایي، اول کې صلوات وستایي، اخیری کې صلوات وستایي، خدای ته دعا قبلوي. یو بل شرط دا دی چې انسان خپلو ګناهانو باندې اقرار وکړي، ګناهان خدای ته مخ ته بیداري کړي، ذکر کړي، خدای دعا قبلوي.
بل شی دا دی چې کوم حاجتونه انسان غواړي هغه نامه یې وخي ذکر کړي انسان خدای ته مخ ته کیږدی او بل شرط دی چې حاجتونه د شرعي وي غیر شرعي حاجت ونه غواړي خامخا چاته داسې خیرې کوي چې هغه ازار کوي یا چی کوي چې هغه ټیک نه وي حرام کار وي و بله دا دی چې شرطونه یو شرط دی چې دعا کوي پنهان مخفیانه دعا وکړي تضرعا و خفیه و خفیه قرآن کې شته دي چې انسان خدای ته مخفي طور سره تضرع وکړي یو بل شی چې ډېر زیات تاکید په شوی د انسان زړه نرم شي انسان ژړا حالت کې شي په کار دی چې انسان وژاړي انسان زړه نرم شي هغه ټایم کې خدای نه دعا وکړي خدای دعا قبلوي روایت کې هم شته دي چې معصوم یې چې اذا ارق احدکم فلیدعو مولا امام صادق یې چې کله تاسو زړه نرم شي کله زړه غمجان شولو ژړا مو راغله دعا وکړئ بل شرط دا چې اصرار وکړي انسان دعا باندې بار بار دعا خدای نه وکړه خدای د دعا قبلوي کوشش وکړو چې دغو شرایطو سره خدای نه دعا وغواړو پروردګار عالم ما او تاسو دعا قبلوي او پروردګار عالم د ما او تاسو ټولو ته صحیح معنو کې دعا کولی توفیق نصیب کړي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته